یو باچا په خپل سلطنت کې تقریبا 10 ځنګلي سپي ساتلي وو جي د په سلطنت کې به چې کم وزیر غلطي وکړه هغه وزیر به یې رونیو او دغه سپو له به یې واچولو او دغه سپو به بیا هغه وزیر خوړو جي په سلطنت کې یو وزیر و چې هغه نه یو ورځ داسې یو غټ مسټیک وشو د حکم وکړو چې رونیسئ دا وزیر او د سپو له ور واچوئ وزیر چې دا حکم واورېدو باچا له وویل چې باچا سلامت مهرباني وکړه ما خو تا سره 10 کاله مې ستا خدمت وکړو 10 کاله مې ستا سره وفا وکړه 10 کاله مې ستا در کې ځان خورې ری کو توس ما پرې دومره غلطۍ باندې ته ما رانیسې او د ځنګلو سپو له ورچې باچا وی نه منم دا د ما رولز دي او زه به تا د سپو له ورغورځوم بیا ول دی وزیر وی چې زه صحیح د سپو له ورغورځم خو صرف 10 ورځې مهلت راکړه خیر د 10 ورځې پس بیا ما د سپو له ته ور واچوه او د ما چې کومه سزا ده 10 ورځې پس ماله د خپله سزا راکړه جي دا وزیر ډېر زیات هوښیار و جي دا ویډیو لږه مکمل وګورئ ډېر کې زموږ دپاره ډېر زیات غټ عبرت پروت دی یو ډېر غټ سبق پکې زموږ دپاره پروت دی او زه که تاسو سره شریکوم هم نو دا ویډیو به ضرور مخکې ملګرو سره ضرور تاسو مخکې ملګرو سره شریکوئ جي زه وزیر طرف له جي وزیر ډېر زیات هوښیار و وزیر داسې چل وکړو چې وزیر زړه کې سوچ وکړو چې 10 کاله خدمت مې د باچا وکړه ده خو په کار رانغم هر څه مې اوبه یوړه په یو وړه غوندې غلطۍ باندې راشه دا 10 ورځې به د سپو خدمت وکړم ورغلی د سپو هغه سیکیورټي ته یې ویلي چې بس دا 10 ورځې دا سپي ته ماله پرېږده او ستا په ځای د دې ډیوټي زه کوم جي دې وزیر داسې چل کړی چې د سپو خدمت یې شروع کړی سپو له ښه په ټایم خوراک او د هغوی صفایي او د هغوی لامبول او ځان سره عادت کول شروع کړي دي 10 ورځو کې د سپي ځان سره عادت کړي ښه کمپلیټلی ځان سره عادت کړه 10 ورځې پس باچا حکم وکړو چې 10 ورځې خو پوره شوې رونیسئ فلانې وزیر رونیسئ 10 ورځې مخکې ما په هغه باندې دا سزا خې جوړې وه خو هغه 10 ورځې ټایم غوښتلی نو 10 ورځې د هغه نن پوره شوې او ونیسئ سپو له ور واچوئ جي چې سپو له ور اچولې دی جال له ور وریشتی دی نو سپي راغلی دی او ما هغه وزیر چې کوم دی د هغه خپې یې ښکلولې د هغه خپو کې لوغړېده را لوغړېده نو باچا هم حیران شوی دی جي کته نه ورله وزیر اواز ورکړه چې باچا سلامت تا نه ماله دا سپي ښه پرېوته 10 کاله مې د ستا خدمت وکړو 10 کاله مې د ستا پرې در کې ځان خورې ری کو د ستا په یو وړه غوندې غلطۍ تا زه د سپو له راویشتم او صرف 10 ورځې مې د سپو خدمت وکړو جي 10 ورځې مې د سپو سره ځان لږ دغه کو انګیج کو دا سپي مې خوشحال که سپي مې ولامبول په ټایم مې روټۍ ورکړه دا سپي زما دا د پو کې ناست دی جي نو زما د دې ویډیو مقصد سره یو دا چې بعض ټایم کې زموږ په زندګۍ کې هم داسې څه خلک راشي چې سره مونږ ښه کوو نیکي کر یا در یا مډال هغه حساب شي جي نو ښه ورسره کې خو چې یو غلطي وکړي که نه یو مسټیک درنه وشي نو ستا هغه ټول ښه چې کوم دی هغه به اوبه یوسي جي هغه نن سبا زموږ دا مایند سیټ داسې جوړ دی جي چې مونږ نیګیټیو شی ډېر زر کیچ کوو که یو سړی 10 کارونه ښه کارونه کوي نو مونږ د هغه 10 کارونه ښه چې کوم وي هغه نه ستایو خو که یو خراب کار پکې وي او وړوکې غوندې غلطي هغه کې وي نو مونږ معاشره کې د هغه غلطي یادو دا زموږ مایند سیټ داسې جوړ دی دا د ټول انسانانو مایند سیټ نن سبا داسې جوړ دی د ستا ښه څوک نه دی په ستا په یو وړه غوندې غلطۍ باندې به ستا ټوله غلطي ټولې دنیا له ښکاره شي خو تا کې چې کوم پازیټیو تینګز دي تا کې چې کوم پازیټیو خبرې دي هغه به څوک هم ستا په محفل کې ونه ستایي ډېر کم خلک په داسې چې به ستا مطلب هغه په یو غلطۍ باندې به ستا هغه ښه نه یری نو دا ډېر کم لیمیټډ خلک دي جي پخوا مشرانو دا متل هم کولو وایي اونه ګوره نو د سوري لاندې کښېنه وایي داسې اونه ګوره چې میوهداره وي د هغې د سوري لاندې کښېنه داسې اونې سوري لاندې مه کښېنه چې د هغې کې ازغي وي هغه ازغي په تا باندې راپرېوځي هغه اونې لاندې مه کښېنه چې هغې نه مطلب تا له نقصان در رسي دا پخواني چې کوم مشرانو کومې متلې کړي دي نو هغه هم مطلب حقیقت سره هغه سمې حقیقت سره هغه متلې مطلب د کاڼي کرښې ثابتې شوي دي جي نو د دې واقعي مقصد مې صرف دا و جي ښه کور هر چا سره پکار دي خو ډېر خلک داسې وي چې هغوی بیا ښه هیروي خو بیا هم تاسو خپل مطلب دا نه چې یو کس د ستاسو ښه هیروي او تاسو هغه سره به کله ولس پرېږدئ یو بس هغه سره تعلق ختم کوئ یو بس بد ورسره شروع کوئ نه جي ښه که ښه د ستاسو څوک هیروي هم تاسو به هر چا سره ښه کوئ جي ځکه دا زموږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق و جي هغه سره به کافرانو څومره ظلمونه جي په لارو کې ازغي چېرته یو شی چېرته بل شی خو زموږ خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغوی سره هغه رنګ مطلب رویه نه وه اختیار کړې چې څنګه د هغوی رویه وه د کافرانو رویه وه زموږ خوږ نبي سره